बिस्मिल्लाह रहमान रहीम دا نن د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د 400 ضلع د سوري د لاندې یو احتجاجي پریس کانفرنس او احتجاجي واک چې کوم دی دا غي اهتمام شوی دی بنیادی طور باندې دا غ سېکټر دی چې کم 50% د ګورنمنت سره سټیک هولډر دی او دی وخت کې مونږه 1.5 لک اساتذه کرام چې دی هغه له روزګار ورکړی دی 6800 تعلیمي ادارې دي او 24 لک ماشومان چې کوم دی هغه ته لګیا دی مونږه ایجوکیشن معیاري تعلیم چې دی هغه ورکو باوجود د دې چې د حکومت د خپل اعداد و شمار مطابق د ای په یو بچی باندې د 7000 د والي تر 15000 روپیا پورې خرچه ده مونږ دی وخت کې صورتحال دا دی چې دا ادارې دي اچانک په مارچ کې بند کې او دی وخت کې حالات دا دي چې د بیلډینګ رنټس اساتذه کرام تنخواهګانې او نور چې کوم یوټیلیټي بیلز دي د هغې د وجې نه ادارې دیوالیهپن طرف ته روان دي مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دی وخت کې حکومت سره زمونږ 25 ارب روپۍ په AFF کې پرتی دي مونږ هغوی ته دا وایو که چېرته تاسې مونږ ته د ګرانټ په صورت کې دا پیسې راکړي نو مونږ به ماشومانو ته فیسونه معاف کړو او که د لون په صورت کې هم راکړي په اسانه اقساطو باندې بلا سود قرضې مونږ ته راکړي نو مونږ په اسانو اقساطو باندې دغه پیسې چې دی واپس کړو دا سېکټر چې کوم دی دا به د تباهۍ نه بچ شي نن مونږ یو پرامن احتجاج په صورت کې دلته د واک په صورت کې موجود یو که چېرته زموږ دا مطالبې دي په صحیح طریقه باندې او په مذاکراتو په لاره باندې پوره نه کړي نو موږ د خپل آینده لایحه عمل اعلان کوونکي یو چې په هغه اعلان کې موږ اسلام آباد کې مستقل یو درنه چې کوم دی هغه مونږ کولی شو ورسره چې کوم دی زموږ احتجاجي کیمپونه او احتجاجي مظاهرې او دا 24 لاک ماشومان د مستقبل لپاره چې دی موږ هر قسمه قدم اوچتولو تیار یو